وي چې کوشش کو او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په لار یو کس ځي سلام به کوي څه به کوي سلام به اچوي نو د دې نه هغه خبرې ووتې دي هغه د پښتنو هغه سلامونه ښه چارې او دا چل دی د هغې په ځای باندې که یو کس تلونکی دی او خلک ناست دي نو هغه له پکار دي چې څه وکړي السلام علیکم نو هغه به جواب کې وعلیکم السلام وایي د ده هم لس نیکۍ وشوې د هغه هم لس نیکۍ وشوې دي دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د لارې آداب دا دي چې په لاره کې به تکلیف والا شی نه غورځئ په تکلیف کې ګټه هم راځي غنه هم راځي د کور نه دې ښځلې رابار کړې او لارې ته دې راوویشتې دا هم راځي په تکلیف کې دا هم راځي تا له بلغم درغی او تا لاره کې ورویشت او بل مسلمان ورته وکړه دغه طبیعت خراب شو نه دا ټولې خبرې بل په تکلیف کې دا هم راځي چې تا کور جوړه او کور مخې ته دې لویه پوله وتړله دا هم په تکلیف کې راځي